لول ملکونه د حقانی مناظر بیانوي دستاربندي بیانوي چې د حقانیت څه شی دی ختم بخاري بیانوي طلبا منځونه بیانوي د کلاسونه ورته ښیي حفاظ ورته ښیي علما ورته ښیي دور حدیث طالبان ورته ښیي د دې چال ډال ورته ښیي دا ستا پګړۍ دا ستا ټوپۍ دا ستا لباس ستا تجري صورت ستا مبارکه ګیره دا د قرآن ناسته او حسن سماعت ډېر ښکلې حقانیه دا دارالحدیث 1800 طلبا نه کورسۍ شته نه هغه سرکاري هله ګوله شته په فرش ناست او حدیث ته ناست دي او دنیا ورته حیران وي 1600 طلبا او د حال ته ګوره ځایږي نه پکې الحمدلله الحمدلله د خدای کرم دی الله تاسو ته مونږ ته دغه نسبت راکړی دی انشاءالله مونږ به آخره پورې د نسبت قدر ساتو انشاءالله دا زموږ مشران استادان هم د هغه شاګردانو ډېر نوم یې و دارالعلوم دیوبند نه حقانیته مدني صاحب شیخ الحدیث مولانا عبدالله صاحب ته پیغام راولېږلو دا کس بهر که لرې که پاکستان ټول اړ اخره مدارس والو مشرانو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مطالبه کې ښودله دا کس لرې که مولوی کامیاب مدرس دی قابل مدرس دی لایق مدرس دی په کتاب کې جواب نشته فساد بلاغت کې جواب نشته په درس کې جواب نشته په فتوی کې جواب نشته اوس هم دا کتابونه حواشي په کتابونو موجود په قلم لیکلي هغه ادبي معیار چې ته به حیران شې هغه تحقیقي بیان ته به حیران شې هغه مدلله محققه نازکترین فتوا ته به حیران شې چې خدای پاک څومره عظمت ورکړی استاد جی شیخ الحدیث مولانا سمیع نور الله مرقده شهید ختم نبوت زه اسلام پنډۍ ته پېښور ته ولېږلم چېرته د علماو اجتماع ده او زه تللی نه شم ته لاړ شه هلته نمایندګي وکړه حقانیه کې ومه هلته لاړم نمایندګي ته چې لږ داسې مخکې لاړم هلته کې یو مشر سپین ږیری ما ته یې راومنډه کړه زما نه تعارف و نه زما جان پہچان و ما کله لیدلی هم نه هغه زه غېږ کې ونیولم له خیره محبت اظهار یې کړو شفقت لاس نیولی ځان سره یې کېنولم او سترګې کې اوښکې راغلی حقاني صاحب زه دې پېژنم ته ما نه پېژنې حقانیه او دا نسبت ډېر لوی نسبت دی دا ستا ډېر لوی سعادت دی او الله راوستی دا د الله عنایت دی کله هم بېادبي مه کوه کله ګستاخي مه کوه مدرسې ته په کږې سترګې مه ګوره استادانو غیبت مه کوه چاہتا ہم دس بیتول خبر مکوا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جامعہ حقانیہ کا مشن پیغام اور اس کے ہدف کو ملحوظ رکھنا کبھی کوتاہی نہ کرنا زپور او خبر میں اوردلے وی تا خبر ما پیجنے مالے نجی خیر دا تخیہ وی ما تا گورا ما ټول علم په ما ټول ژوند په علم کې تیر شوی دی په تدریس کې تیر شوی دی دا حقاني لوی لوی علما او مشایخ زما استادان تیر شوي دي زما نوم و زما کار و زما یو هدف و دنیا زلزله وه زما د علمي تدریس له برکته خلک را روانو راماتو بیا دا زما شخصیت و چې ټوله دنیا زما مخالفه شوه زه ما کې څه وکړه ما لیوجې خو ما یو کار کړی دی کار دا چې ما د حقاني میشن پرېښودو حقاني عقیده مې پرېښوده د حقاني اهداف مې پرېښودل حقاني اهداف او هدف ما نه ګډ وډ شو اچانک سچلو شو رخصت شوم بیا مې د مولانا عبدالله صاحب خلاف کتاب ولیکلو وی قسم په خدای که ما ته مولانا عبدالحق یا مولانا سمیع الحق جواب را کړی
نه جواب را کړی مولانا صاحب زما کتاب را ټول کو او د په میز باندې د صادر لاندې کېښودلو او تر اخره پورې پروت و بیا چا نه دی کتلی بچو ورته وی جواب پکار دی جواب مولانا صاحب عبدالحق صاحب ورته ووی چې خپل کار کوئ مدرسه او درس و تدریس کوئ بچیا هغه کوتاهي ما نه شوې وه نن ته دلته راغلی زه هم دلته راغلی میټینګ ته لیکن سهار ته زه د قصه خانۍ بازار د سر نه ودرېدم تر آخره پورې لاړم ما ټول وډونه کتل د دکاندارانو د هغې مطالبه کوله بیا واپسې کې راتلم ما ټول وخت په دیوالونو په سترګو په سترګې په دیوالونو په بورډونو ما دا مطالعه کوله حدیث نه محرومه شوم مطالعې نه محرومه شوم قرآن نه محرومه شوم حقاني ویشه نه محرومه شوم او د نسبت نه محرومه شوم اوس څوک ما سره لاس هم نه میلاوی په دې ټول لارې لاړم ما سلامونه کول چا جواب نه دی کړی په دې لارې واپس راغلم ما سلامونه کول چا جواب نه دی کړی ما نسبت کټ شو ما محبت کټ شو زه د حقاني نه محرومه پاتې شوم دې دپاره نن زه ذلیل یم زه نن خوار یم زه توبه کوم ته ګواه شه زه توبه کوم لیکن خدای ته وګوره زما په لارې چې را نشې ته هم قلم تیز دی زما هم قلم تیز و ته هم د ادب په میدان کې زه هم د ادب په میدان کې ته هم تاریخ کار کوې ما د تاریخ کار کولو ما په لارې روانې لیکن خبردار زما والمیشن ته هغه اختیار نه کې کو د ما په شان بیا کمپیوټر په دې کار نه کوي دماغ په دې کار نه کوي عقل په دې کار نه کوي بازار کې گرځے با اور خوار و ذلیل بے عقبا کی فکر چاہیے دنیا میں بشر کو ہمیشہ دا عقبا فکر پکار دے دا انجام فکر پکار دے تر سب وقت پورے ژوند الله در کړی دی انشاءالله زما یقین دی زما ایمان دی دا غیور مسلمانان د خپل حقانی استادانو او د مشایخ الامر نه پرېږدو انشاءالله